أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. دا سورة یونس علیہ السلام آخرہ حصہ دا دریم نمبر او پدې کې تخاویف دنیویه دي په ذکر د قوم د نوح او د قوم د فرعون دو واقعات شو او په اخر کې بیا ترغیب د توبې ته په واقعا د قوم یونس علیه السلام باندې چې تاسو توبه وباسئ او الله توبه قبلای لکه څنګه چې الله رب العالمین د یونس علیه السلام د قوم توبه قبول کړې و. واتلو علیهم ولول اے نبی پدوی بانے نبأ نوح لوی خبر د نوح علیہ السلام اذ قال کلچی ویل قومی خپل قوم تا یا قوم اے زما قوما ان کان کبر علیکم کچتوی گران پتا سبانے مقامی زما ودریدل دا د چودرېګم زما د ودریدل پتا سبانے ګرانی ودرانی نه برداشت کوي. د مقام نه مراد بیا مقام د واعظ د چکل ز واعظ کوم زما ودرېدل نشي برداشت کولی او یا د مقام نه مراد زما د ژوند دی مقام معنا زما ژوند و تذکیری او درنوی پتا سبانی ګرانی پتا سبانی تذکیری نصیحت درکول زما تاسو لا و تذکیری نصیحت در کول زما تاسو لر بی آیات الله تذکیری ایاکم نصیحت زما تاسو ته بی آیات الله د الله په ایتونو باندې قدر دګرانی نشه برداشت کوله نو مالو بل چل ناراضي زه خو نه پریدم دا تاسو سو کوي وای تاسو رسی وکي چې نو زما خو توکل په الله دی فعل الله نو په الله باندې توکل تو زما توکل له تاسو سو کوي فاجمعوا اتفاق وکي امركم د خپل تدبیر اتفاق وکي فاجمعوا اتفاق وکي امركم په خپل تدبیر باندې کم تدبیر چې زما خلاف تاسو جوړ کړي پاغي اتفاق وکي نو اجماع اتفاق ته وي او دویم اجماع ویل کېږي نیت تا لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل دغه چا روزه نه کېږي چې د شپې نیت نه کړي بیا به دا معنا وکړو فاجمعوا نو تاسو اراده وکي امركم د خپل تدبیر اراده وکي وشرکاءکم یا خود ادعو د بار مفعول له ودعو شرکاءکم راو بل خپل شرکا د سرا او یو د مع په معنا دی مع شرکاءکم د خپل شرکا سرا تاسو شرکا را جمع شي زما خلاف اتفاق وکي کما وجنی چې سرا سکوي وکي را سرا ز خپل دعوت نه پریدم دته وي محبت د خپل دعوت سرا ثم لا يكن بيادي نشي امركم استاسو تدبیر علیکم پتا سبحانه غمتن پټ تدبیر پټ نه کی ما د ښکارا کوي تدبیر معاملہ پټونه ساتي ثم قضوا الیا بیا متوجه شي ماتا ثم قضوا الیا بیا متوجه شي ماتا زما قتل ته متوجه شي یا ثم قضوا الیا بیا راوړی ماتا خپل فیصله راوړی ماتا ولا تنذرون مهلت مال مرا کوي نوح علیہ السلام دومره بهادر نډر بے باک پیغمبر ټول قوم ته دعوت ورکو چې څه کول شي او کوي تاسو لا سزا فإن تولیتم کتا سم خواړو زما د اطاعت نو د الله د بندګینا فما سالتکم زنه غواړم تاسو نه من اجر ان اجر ان ذی اجر زما الا الله مگر په الله باندې مال اجر الله را کوي و امرتم ما امر شوه دې ان اكون شمس من المسلمین د مسلمانانو د موحدینو فكذبوه او تکذیب کو د نوح علیہ السلام فنجیناه من خلاص کو نوح علیہ السلام ومن هغه سوګم خلاص کل ماهو چې دا غسر کا متیا کسان یا سلويخ کسان بالکل کې بغشتي کې وجعلناهم من غرزول د نوح علیہ السلام دا قومیان خلائف آباد په یو بل پسې بزمګه کې واغرقنا الذين من دبل اغه کسان په سمندر کې کذبوا په دریاب کې په وو کې کذبوا چې تکذیب کړو به آیاتنا زمنګ دایتونو فانظر نو ګورا کیف کان عاقبت المنذرین څنګه انجام دی رولې شو خلکو ثم بعثنا من بیا راولګو من بعد رسول نوح علیہ السلام نو راولګل رسولن ډیر پیغمبران اله قوم خپل قومونو ته
فجاءوهم راغلل اغه پیغمبران د خپل قومونو ته بالبينات د معجزو سرا فما كانوا نودي ليؤمنوا چې مان را وړوي د کشرانو بما پدیو جبانی کذبوا چې تکذیب کړو مشرانو به دغه توحید من قبل مخکی نو کشرانو ایمان ذکرانو چې مشران ورانو د آیت مخکم تیر شی سورۃ الاعراف کې 101 نمبر آیتو یا دا معنا ده چې ایمان ذکرانو چې د مخکی نه ایمان نو راوړی د ضد وجنه په خپل عدم ایمان باندې ټینګ شول فما كانوا نودي ليؤمنوا چې مان راوړی بما پدیو جبانی کذبوا به چې تکذیب کړو مخکی به پدی باندې من قبل مخکی كذلك دغشان نتبع على قلوب المعتدين من مهرو بزرنو د زیات خروبانی ثم بعثنا بمن راول گل من بعد مرستر دی پیغمبرانونا ورستو د دې ډلونا موسی علیہ السلام وهارون علیہ السلام الى فرعون تا وملئه دغه مشرانو تبع آیاتنا د خپل معجزو سره موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام نه معجزه ول الله ورکړي وي فاستكبروا ناوي تكبروا وكانوا وي قوما يقوم مجرمين مجرمان فلما جاءهم الحق وكل چراغ دوی تحق من عندنا زمن طرفنا قالوا دي ويل ان هذا لسحر مبين يقين دا افكار جادو ده قال موسى عليه السلام ويل اتقولون للحق آياتاسو خبري کوي دا مبارکه لما جاءكم چکلم تاسو تراغله ده اتقولون آياتاسو کوي د خبره للحق دا مبارکه لما جاءكم چکلم تاسو تراغله ده السحر هذا چې دا جادو ده اتقولون تاسو وای للحق د حق مبارک لما جاءكم چکلم تاسو تراغله ده چې السحر هذا دا جادو ده تاسو د حق مبارک ټول مرواجه دا جادو ده ولا يفلح الساحرون جادوگر بنا کامیابیږي قالوا دی ویل اجئتنا تامن تراوړې د خپل دین اجئتنا تمن تراغلې د دې د پاره لتلفتنا چې تمن غواړې لتلفتنا چې تمن غواړې اما دا غسنا جاء وجدنا عليه چې مندري د من پاغي باندې ابانا خپل پلارانو د دې د پاره راغلې چې موږ د خپل پلارانو د طریقو نه واړې وتكون وشيلكم استاسو د پاره الكبرياء مشري په الارض پزمکه کې مشري غواړې وما نحن لكما مغنيو پتا سبحانه بمؤمنين يقين كون كمن پتا سبحانه يقين نكو وقال فرعون ويل ائتوني ما لراولي بكل ساحر هر جادوگر عليم خيارو په جادوگر لراولي فلما جاء السحرة كل چراغ للجادوگر رالل دا په سورۃ اعراف کې دا خبر من کړی دا توها کې او شعراء کې بیا راشي قال لهم موسی عليه السلام القو گزار کئی ما غسو انتم ملکون جس تاسو گزارون کی گزار کئی فلما القو کل چدی واچول خپل لاټي خپل رسیانی وی غرزولې قال موسی علیہ السلام ویل ما جئتم به اغسو چې تاسو راوړې ده به اغه لرا سحر اغه جادو ده تاسو سره راوړې ده اغه جادو ده او زما دا معجزه ده ان الله یقینا الله تعالی سيبطله زرد چې باطل بکی دی جادو لرا په دې معجزه باندې ان الله یقینا الله تعالی لا یصلح نه برابرای عمل المفسدين عمل د فسادیانو بشک الله تعالی لا یصلح نه ټیکي او نه کامیابی عمل المفسدين عمل د فسادیانو ويحق الله الحق الله بثابت حق لرا بکلمات بخل وعده باندې ولو کرہ المجرمون اگر کہ مجرمان بدگنی فما آمن لموسى الا ذرية من قومه موسی علیہ السلام ته دعوت ورکو مقابله وکړه اوس موسی علیہ السلام چې مقابله وکړه نو په موسی علیہ السلام باندې څومره خلکو ایمان راوړو وای صرف یو څو نوجوانانو یعنی د دې واقعین پس ډېر لږ خلکو ایمان راوړو فما آمن لموسی ایمان رانوړو په موسی علیہ السلام باندې یقینونه کو په موسی علیہ السلام باندې الا مگر ذریه لغو خلقو من قومه د قوم د چانا نو قومه کې هو ضمیر یا راجه فرعون ته نو ذریه مراد نوجوانان من قومه د فرعون د قومنا ایمان رانوړو په موسی علیہ السلام باندې مگر نوجوانان من قومه د قوم د فرعون
على خوف سره د یری من فرعون د فرعون وملئهم د غوی د مشرانو د یرینا یفتنهم چې فتنه کې ونه غرزي دوی لرا الله یفتنهم د فرعون د قوم نه لګو خلق ایمان ذکر اورو د فرعون نه یریدل فما آمنا له نو د ایمان په سله کې چلا مراشي نبي په معنا د انقیاد باندې او د تابعداري باندې راځي نو تابعداري ونه کړل د موسی عليه السلام مگر لګو الکان وکړه د فرعون د قوم نه لګو خلق ایمان راوړی دی بیا او یا قومه بداهو زمير موسی عليه السلام تراجي دی د موسی عليه السلام قوم په موسی عليه السلام باندې غشن یقین ونه کو ایمان به ښکارانه کو ولی د فرعون نه ریدل د فرعون د خاندان ایمان چاو چا راوړی دی یو رجل مؤمن دی یو د فرعون خزدا او یو د فرعون د لور خادمه ده او یو د فرعون خپل ذاتی چې کم پرسنل سیکریټری وته وي خازن هغه دی دا 15 کسان ایمان راوړی دی نو ذریه په معنا د جماعت قلیله باندې طائفه قلیله لک خلق دا ولي فرعون دمر زور اور ویاو ان فرعون یقینا فرعون لعال ډیر سرکشو په الارض بزمکه کې فرعون ډېر سرکشي کوله او ظلم یې داو چې بیا به سزاګانې خطرناکې ورکولې دا اوچتو پزمکه کې سرکشه و انه لمن المسرفين یقینا دا د زیاتې خورون مشرکانو نه وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا موسی علیہ السلام بخلق ولا تسلی ورکولا وقال موسى عليه السلام يا قوم اي قوم زما ان کنتم آمنتم کتا سیمان راوړی بالله په الله باندې فعليه توکلوا بده الله توکل کې فرعون نه مې رېږي ان کنتم مسلمین که مسلمانان یې فقالوا دی ویل علی الله په الله باندې توکل من توکل کړی دی من بالکل په الله توکل له ربنا زمن ربا لا تجعلنا من مشمارا من مگر زوا فتنه کمزوری للقوم الظالمین لا تجعلنا من مگر زوا فتنه کمزوری للقوم الظالمین ظالم قوم تا اغه تم کمزوری کوا لا تجعلنا فتنه من کمزوری کوا للقوم الظالمین ظالمان تا ونجنا من بچکا برحمتک بقل رحمت بانی من القوم الكافرین کافر قومنا من ته بچکا من ته خلاص کا خلاص کړل او حکم تراغه چې تاسو هجرت وکړئ موسی علیہ السلام د ځان سره بنی اسرائیل واغسل هجرت یو واوحینا الی موسی واوحینا من وحی وکړل الی موسی علیہ السلام تا واخیه دا اورور تا ان تبوا چې دوانه تیار کړي لقومکما د خپل قوم د پاره په مصر کې بیوتن کورونا په مصر کې زما د استخپل قوم د پاره کورونه تیار کړي وجعلوا بيوتكم قبلة وجعلوا وغرزوي تاسو بيوت وجعلوا جوړ کې تاسو بيوتكم بخپل کورونو کې قبلة جمعات وجعلوا جوړ کې بيوتكم بخپل کورونو کې قبلة جمعاتنا قبلة مسجد د مصلا په معنا باندې دې سم معنا ده تاسو په کورونو کې جمعاتونه جوړ کې په کور کې جمعات جوړيږي دې معنا ده چې کله سخت رااله د موسی علی السلام په قوم باندې او یا کوم کسانو چې ایمان په موسی علی السلام راوړو دا غوي سره دایره وا چې فرعون به منګه چرتا حلال بم کی منګ بمړکی ناوی ته ویل چې تاسو په کورونو کې منځونه کوي وجعلوا بيوتكم قبلة خپل کورونه قبله وګرځوي په دې کې منځونه شروع کړئ تاسو چې کله دشمن یې روي خطرې په کور کې منځ کیږي کنه یا باران دې په کور کې منځ کیږي دشمن دې په کور کې منځ کیږي بیمار سره په کور کې منځ کیږي معنا دویم نمبر دا چې وی فرعون یو وخت کې د بنو اسرائیل په معابد باندې پابندي ولګول چې دلته څوک منځ نه کوي دې سره غم پیدا شو چې موږ منځ چیرته کوو نو الله وتعالى چې اتخذوا بيوتكم قبلة پکور کې منځ کوي د سو پورې تاسو ته مشکلات دي نو تاسو په کورونو کې منځ نه کوي یو قول پکې دام دی چې کله بخت نصر راغې او هغه بیت المقدس وران کو هغه فتح کو جماعت دیونی وو نو موږ نه ماپ شوی بلکې ورته ویل شو چې تاسو په خپل کورونو کې منځ نه کوئ نو دا حکم موږ تم دې ځان له حکم نه دی چې کله مشکل راځي نو په کور کې منځ کول بیا جایز دي واقیموا الصلاة منذ قائم گئی وبشر المؤمنین او زیر ورکی مسلمان وبشر المؤمنین زیر ورک مسلمانانو تا
موسی علیه السلام چې کله دعوت ورکو ډیر زیات سخت تنگ شو چې تنگ شو نو په اخر کې خیره د خپل نه وختلی نو خیره هم ثابت دي او دام سنت الانبیاء دي اے الله تعالی فرعون د ډیر زور ور کړی دی مال دی ور کړی دی بچ زینت دی ور کړی دی تکبر شروع کړی دی الله تعالی د دې مال په برکت باندې او د دې مال په سبب باندې هغه خلک د الله د لار نواړول الله بس د مالونه والا او نور مضبوط کا چې اړو ایمان رانوړي چې جهنم ته لاړ شي چې کافر د دنیا نه تیر شي دې تنگ کړی دی وقال موسی علیہ السلام ربنا اے زمونږ ربا انک یقیننتا آتیتا ورکړی دی فرعون تا وملئه دا غسردارانو تا زینتن خایس دی ورکړی دی و اموالا مالونه دی ورکړی دی فی الحیات الدنیا په دنیوي ژوند کې ربنا اے زمونږ ربا د دې د پاره لیذلوا چې خلق واړي عن سبیلک استا دلارنا ربنا اے زمونږ ربا اتمس علی اموالهم هلاک کړ دی مالونه اتمس هلاکت را ولا علی اموالهم د دې په مالونه باندې بیکار کړ دی مالونه وشدد علی قلوبهم او سخکا د دې زړه وشدد مهر وهالا قلوبهم د دې په زړه باندې فلا يؤمنوا چې ایمان اډوران وړي ولې وها فلا يؤمنوا جواب د امر دی او جواب د امر مجزوم دی فلا يؤمنوا چې ایمان اډوران وړي حتى يروا العذاب الالم حتى چې دی عذاب الیم ویني حتى دا وخت پوری پدی باندې پدی زړه ولا مهر وها يروا العذاب الالم چې ویني عذاب الیم دردناک چې درناک عذاب ویني تقصي الله تعالی زړه سخت کا چې دی درناک عذاب ویني دویم نمبر دلته یو بل توجید ادا ده چې دا فلا یؤمنو چې دی فلا یؤمنو دا په دې مخ کې لیدلو باندې عاطف دی دې مطلب بیا څه شو الله تعالی تا فرعون لا خایس ور کړی دی مالونه دی ور کړی دی انجام دا شو لیذلوا او ولا یؤمنو یو دا چې دی خلق د الله د لار نه اړي او دویم نمبر دا چې دی ایمان نه رانوړو بیا دا توجیه ډېر مزدار توجیه ده ځکه دا بل توجیه چې موسی علیه السلام سخت خیری کړی دی چې الله تعالی زړه سخت چې ایمان ډوران وړي موسی علیه السلام خو دې د پر راغلو چې فرعون مسلمان کی واهدیک الی ربک فتخشى قرأ الآیة الکبرى دا توجیه دا توجیه دا په دې یذلوا باندې عطف ته او زړه سخت کا حتى يروا العذاب الالم حتى چې عذاب الیم ویني قال اول ورت الله تعالی قد اجيبت دعوتكما یقینا قبول شو استاسو دعا سوال چا کړی دی موسی علیہ السلام سوال موسی علیہ السلام کړی دی او الله ورته اجيبت دعوتكما د دوانو دعا قبول شو د دوانو سوال قبول شو سوال خو یو کس کړی دی دا دلیل له په خاتمه د امین باندې چې د سوال اختتام بسړې په امین کې نو امین چا ویل دی دا هارون علیہ السلام ویل دی دوه کسان دي کنه مخکې ویل شوی دي دوانو ته ویل چې انت بوا لقومکما دا ویل شي نو دینه ثابت شول چې دعا په جمع باندې سړی کولی شي په جمع باندې سړی دعا کولی شي مختلف موقعو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمع دعا کړل مانځنه پسې هم کړل په محالاتو کې هم کړل استسقا د پاره هم کړی دا چې یو دعا کوي بل په دې باندې امین وي قد اجيبت دعوتكما یقینا قبول شو تاسو دعا فاستقیما کلک ودرېږي استقامت پزان کې پیدا کړي استقیم علی الدعاء دعاګانې کوي ولا تتبعان او تاسو دواړه تابعداري مکوي سبیل الذين دغه خلقو د لار لا علمون چې بوهیږي لا علم خلقو تابعداري مکوي وجاوزنا ببني اسرائيل البحر کله چې دی هجرت وکړو نو په غر دریاب باندې پوری وتل وجاوزنا من پوری استل ببني اسرائيل بنو اسرائيل لرا البحر په دریای قلزم باندې فاتبعهم فرعون ورپسې شول بدی بس فرعون پس ورپسې شو فاتبعهم ورپسې شو بدی بس فرعون وجنود دا لخرې بغيا په حسد سرا وعدوا په دشمنی سرا بغيا په حسد سرا وعدوا په دشمنی سرا یا بغيا د کنزلو سرا چې سخت ورېږي تاسو به د سیده سیمنګو کو دا بغي شو بغيا په کنزلو سرا وعدوا او دارنګي په دشمنی سرا چې تیز روانو عدوا منډه تم وای
تیز تیز روان. حتی اذا ادرکه الغرق، حتی چراغیر کدل رډوالی، ادرکه رالان دی کل غرق ډوبېدلو. قال ویل آمنتم ایمان راوړی دی څه ایمان؟ انه شان دا دی لا اله نشته بل معبود الا الذي مگر هغه الله دی آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړی دی په د باندې بنو اسرائیلو. وانا من المسلمین او زه مسلمان یم. فرعون ایمان راوړو، ایمان فرعون راوړی دی، البته ایمان قابل قبول لیکنه دی. نو دا ایمان قابل قبول نه دی ځکه چې دا د نزع په حالت کې دی، او په حالت د نزع کې چې کړه د چا نه ساخیږي ایمان قابل قبول نه دی او کفر هم قابل قبول نه دی. په تاریخ کې او په اسلامی تاریخ کې صرف ابن عربی دا خبره کړې ده، مشهور کتاب فصوص الحکم چې دا کتاب دی، نو هغه دا خبره کړې ده چې ایمان د فرعون قابل قبول دی او هغه قبول شوی دی، او بس هغه د مرګ نه مخکې ایمان راوړی دی او فرعون مسلمان دی. دا د رائے ده. جمهور امت د دې خلاف دی چې نه فرعون چې ایمان خل راوړی دی، نو الله رب العالمین ورته ویلي دي چې اوس نه قبلېږي. څه ورته ویل؟ الآن اوس د ایمان راوړو، وقد عصیت من قبل، وقد عصیت قبل، یقینا تا خو د مخکې نه نافرماني کړې ده، وکنت من المفسدین، او ته د فسادیانو نه وې. نو بیا ابن عربی توجیه کې چې الآن اوس د ایمان راوړو، زه اوس هم دې راوړو، خیر دی، اوس خو په آخر کې خو دې راوړو که نه. ډېره آیت درست آیت والا خبره شوه، قد عصیت قبل، په آخر وخت کې دی ایمان راوړو، قسمت دی خو. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، من بچکو بِبَدَنِكَ ستا بدن لرا. دا د فرعون د بار یو قسم اهانت شو. موږ ویل اهانت او استدراج چې د یو کافر په لاس باندې الله رب العالمین د فاجر په لاس باندې یو خرق عادت کار کله ثابت کی، نو دا کداغه د مطلوب موافقو هغه ته استدراج وي، او که مخالف هغه ته اهانت وي. نو دا د فرعون اهانت شو چې الله رب العالمین داغه بدن بچ کو، او لږ وخت بس داغه لاش سمندر سیټ تواچو، اوس پورې هغه په جایبګر کې پروت دی، او هغه لدا مسالې ورکړي چې دا د دنیا یو معتبر سړی باندې شي. دویم نمبر دا بدن چې دی، بدن تم وي او بدن زغری تم وي. نو دا معنا علماء کړی دا فالیوم ننجی کمن بچکو به بدن کستا زغری لرا تا ختم کو زغره بدی پادش. دا معنا علماء کړل، دا کمزوري معنا ده. اگر چې په عربی کې د عربو په لغتو کې درعن په معنا باندې بالکل استعمال شوی دی بدن داشته دی. دریم نمبر نجایا ینجیو تنجیا، دا لفظ او باب تفعیل له خدا د نجوان اغسته شوی دی. نجوا او نجوا په معنا د دې باندې چې الذهاب علی اعلى الشیء، الذهاب علی اعلى الشیء، د شی په سر باندې په سطح د پاسه تللو تمویل کېږي نجوا. بیا دا معنا علماء وکړه الفلیوم ننرزی ننجیکا دوبو په سر باندې علماء به بدن کستا بدن چې خلک ته ګوري، دوبو په سر باندې علماء ستا بدن فائدہ په کې سي لتكونا دیر پار چې تشي لمن خلفک د ورستو خلقو د پار استانه آیتن عبرتو. لمن خلفک دا معلومیږي راجحه ترجمه د بدن هم جسم دی، چې جسم الله تعالی بچ کو د خلقو د پار نه خو ګرځیدله نه خصه چې الله غواړي نو په بو کې سړی بچ کولې شي، او ډېر ظالم او فاجر هم الله تعالی ته یې سم نه دی معنا شو. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِشَكَرِ خَلَقَ عَنْ آيَاتِنَا زَمْنَ دَيْتُنَّا لَغَافِلُونَ خَامَخَ بِخَبَرِ دِي. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا یقینا من تیار کړیو یا من ور کړیو بني اسرائیل تا من ور کړیو بني اسرائیل تا سو مبوء صدق مزیدگار زګونا. ولقد بوأنا یقینا من ور کړیو بني اسرائیل لا مبوء صدق مزیدار زګونا، مسکننا مزیدار مبوء مسکن صدق مزیدار. دلته ګوره مبوء موصوف شو په صدق باندې، ما ویل مخکې قاعده د عرب کله دی شي صفت کوي نو موصوف کې په صدق باندې،
من تیار کړو د بنو اسرائیل لپاره مبوا صدقین مزیدار زه ول من تیار کړو چرالو میدان تیه کې الله تعالی من سلوا په نازل کړ ورزقناه من الطيبات من ورکړي ورلا پاک پاک خوراکونه مزیدار خوراکونه ومختلفوا د اختلافونو کو حتا جاءهم العلم حتا چې علم وتراغه نو د علم نورستو د اختلاف وکړو نو علم ولا فائدہ ورنکړه ان ربک یقینا استعربوا یقضي بینهم فیصلو کی دی په مینس کې یوم القیامت د قیامت ورځ باندې فيما كانوا فيه يختلفون پاس کې چوری پاغه کې اختلاف کوونکی فإن كنت في شك کچرته تو اے پیغمبر په شک کې مما ده سنا انزلنا چې موږ نازل کړی دی لیکتا تا کته په شک کې نو پیغمبر خو قران نه په شک کې نه دی نو بیا سمانا ده نو دا د خطاب مواجهه وي چې خطاب نبی علیہ السلام ته دی او د خطاب روح نور خلقو ته دی بیا من هر یو یادای نو زمون کې دا خطاب کافر ته دی بیا نو اے کافرا اے بدبخت کته په شک کې مما دا کتابنا انزلنا الیک چې موږ ته نازل کړی دی فاسال الذين نتبوسوا دا کسانو نه يقرؤون الكتاب چې لوستو یې کتاب من قبل کستان وړاندې د اهل کتابونو تاسو کې چې په تورات انجیل کې د دې پیغمبر صفت راغلی او کنه راغلی د ایمان اده او یا د شک نه مراد تنگواله د زړه دی نو بیا خطاب پیغمبر دشي بیا به دا معنی شي فین کنتا کچرته تو فی شک د زړه په تنگواله کې زړه دې تنگ شوی چې داخله کولې مخالفت کوي مما دا کتاب په جوانی انزلنا الیک چې موږ ته نازل کړی دی ګوره قران در سره دی بیا هم زما زړه تنګيږي نو فاسال الذين تبوسوا كذا خلقنا يقرؤون الكتاب چې لوستو کتاب من قبل کستان وړاندې د علماء حق د اهل کتابونه نو ته وایي چې د حق پرستو خلکو سره خلکو مخالفت کړي د دشمنی کړي دا ته بخامه ختنګيږي بے دامانه ده لقد جاءك الحق يقينا حق راغله من ربك استاد رب د جانبا فلا تكونن نمکه من الممترين د شکون کنا ولا تكونن مكغتو من الذين لا خلقنا كذبوا بآيات الله چې تکذیب کړي د الله په ایتونو باندې کده سکار دیو کو فتكون من الخاسرين شیوت تاوانیانونا ان الذين یقینا اغکسان حقت کل علیهم کلمت ربک چې پر شوی د پدی باندې استاد رب سلا لا يؤمنون هغه د تفسیر دغه کلمات رب کلمت رب کده هغه کوم به سره ده لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي ولې زیدیان دي او که هر قسم معجزه ولا راوړي بیا هم نه راوړي ولو جاتهم کچیر تراشد ویتا کل آیت هر معجزه بیا هم ایمان نه راوړي حتی يروا العذاب الالم حتی چې دی او ویني عذاب الیم لرا نو دا یو قسم ترغیب د توبې ته چې تاسو توبه وباسئ اجتماعي توبه وباسئ او چې کله یو قوم ایمان راوړي توبه وباسي د ایمان او توبه باغوي له فائدہ ورګي تاسو ګورئ نه یونس علیه السلام قوم له اجتماعي توبې فائدہ ورکړه فلولا نو قريه یوکله فلولا كانت نو قريه یوکله امنت چې مان راوړوي فنفاها نو پیدا ور کړی وی دیکلی را ایمانها ایمان د دې ول نو یو کله چې ایمان را وړې او پیدا ور کړی وی اغه لرا ایمان دغه ترغیب دی پکار دا چې هر یو کلی ایمان را وړې دی ایمان له پیدا ور کړی وی الا قوم یونس استثناء منقطع ده الا قوم یونس مگر قوم د یونس علی السلام ایمان را وړو د سکله ولې نو چې ایمان را وړوي او ایمان له پیدا ور کړی نو چې قوم شتا چې قوم د یونس علی السلام دی هغه ایمان پیدا ور کړی و کلا لما امنو کله چې هغه ایمان راوړو کشفنا انهم عذاب الخزي منګلې ګداوینا عذاب د شرمون کې عذاب الخزي عذاب د شرمون کې عذاب فی الحیات الدنیا په دنیوي ژوند کې ومتانا هم موږ له فائدہ ورکړې وی الہی د مرګ پورې موږ له فائدہ ورکړې و دا د حضرت یونس علیه السلام د قوم واقع بیان شو له اختصار سره یونس علیه السلام د 1 لاکھ نه زیات خلکو ته پیغمبر راغلو
خو دې خلکو د یونس علیه السلام دعوت نه قبلو. یونس علیه السلام الله نه سوال وکړ چې الله تعالی په دې باندې عذاب راولا. د الله رب العالمین د طرف نه د یونس علیه السلام د سوال اجابت وشو، ورته ویل شو چې په دې قوم باندې عذاب روان دي ته تیوزا. یونس علیه السلام د خپل کلی د عذاب نه د خپل کلی نه وته هجرت وکړو چې څنګه دا وته نو د عذاب نه خیراله لې دې ته پته ولګېدله چې عذاب را پریوتون کې دی په موږ باندې. نو اعلانونه وکړل چې راځئ یونس علیه السلام وګورئ او بس توبه وباسو، په شریک باندې توبه وباسو او نور د خپل غلط اعمال پرېږدو. دا پکې لږ سلو کې ها. نو حضرت یونس علیه السلام قوم اجتماعي توبه ویستله ځکه چې د عذاب نښې ولیدلې، د عذاب علامات یې ولیدل. نو د عذاب فیصله الله واپس واغستله ځکه چې عذاب نو راغلی، صرف د عذاب نښې راغلی وي. کله چې حضرت یونس علیه السلام او ورځې تیرې شولې چې عذاب راغلی او اوس به خلک ټول مړی چې کله راغی د خپل قوم ته خپل کلي ته راغی چې ویې کتل نو خلک ټول ژوندي دي او آباد دي او عذاب نه دی راغلی. په دې ځای کې یونس علیه السلام له دغه شان دا و چې در الله نه تپوس کړی وی چې الله تعالی ته ولې عذاب را نه وستو په دې باندې. بس هغه سوچ وکړو چې عذاب نه دی راغلی او دا خلک به زما تکذیب وکړي، اوسې د لاړو ایسته د الله د اجازې نه بغیر. نو هلته کې کشتۍ ته وختو، د کشتۍ نه بیا سوابات کې انشاءالله راشي چې هغه ښکته ودنګلو مې تېر کړو. د یونس علیه السلام قوم اجتماعي توبه ویستله او دې توبې له فایده ورکړله. امام زجاج ویلی دی چې لم یقع لهم العذاب انما رأوا العلامة التي تدل على العذاب، چې عذاب نو راغلی د عذاب علامې لیدلې وي، ځکه چې که عین عذاب راغلی وي عین عذاب بیا ولا عذاب پیدا نه ورکړي.